د دې نه مخکې د عیسی علیه السلام او د مریم بیبي واقعه تېره شوله او د هغې مقصد توحید و چې خلک د شرک نه منع شي او د الله رب العزت وحده لا شریک ومني، واحد لا شریک الله تعالی ومني. نو هلته کې الله تعالی د بیبي مریم واقعه بیان کړه، اوس دلته کې د ابراهیم علیه السلام واقعه بیاني. نو قرآن مجید دا د کیسو کتاب نه دی چې د اول نه واله تر آخره پورې یو واقعه بیان کی. نو قرآن مجید کې بعضې د واقعه بعضې حصه چې کومه ده نو هغه مخکې بیان کی، بعضې رستو بیان کی، بعضې رستو حصه مخکې بیان کی او مخکې حصه رستو بیان کی. نو قرآن دا د کیسو کتاب نه دی، خو چې کوم ځای کې عبرت مقصود وي او الله تعالی خلکو ته د هغې نه عبرت حاصلي او عبرت دې حاصلېږي نو هغه ځای ذکر کړي. نو دې پسې براغه واقعه د حضرت ابراهیم علیه السلام ده چې هغه د توحید دپاره یو ډېر لوی موحد او انبیا علیهم السلام په ټولو ابراهیم علیه السلام الله تعالی داسې پیغمبر دا تیر کړی دی چې دا ټول خلق مني او ټول خلق نسبت ابراهیم علیه السلام ته کوي چې دا زمونږ پیغمبر دی، مونږ په دین ابراهیمي باندې یو. مشرکین مکه او به مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو. یهودیان وی مونږ هم د ابراهیم علیه السلام په دین یو. عیسایان نصوارا هغوی وی مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو او مونږ ورته یو مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې په ملت ابراهیمي خو مونږ یو. هغه موحد او مونږ هم موحدین یو. او څوک چې شرک کوي نو دا د ابراهیم علیه السلام په دین باندې نشي کېدلی. دلته د ابراهیم علیه السلام واقعه بیاني. صدیق هغه چاته ویلی شي چې د په ژوند کې چېرته دروغ نه ویلی. نو پیغمبر هم په ژوند کې دروغ نه دی ویلی نو د دې وجې نه ورته صدیق وي. او بعضې مفسرین لیکلي دي چې صدیق هغه چاته وي چې د هغه اعتقاد، قول او فعل دا ټول برابري. په زړه کې چې کومې خبرې وي په خوله باندې هم اک شان د هغې مناسب خبرې کوي او عمل هم د هغې په شانتي کوي نو دې ته صدیق ویلی شي. نو په دې معنی سره هر پیغمبر دا صدیقي، هر پیغمبر د زړه اعتقاد، د ژبې وینا، عمل دا ټول برابري نو هر پیغمبر صدیقي. هر پیغمبر په ټول عمر کې چېرته دروغ نه وي ویلی، هر پیغمبر په ټول عمر کې دروغ نه وي ویلی نو په دې معنی سره هم هر پیغمبر صدیقي. خو هر صدیق پیغمبر نه وي، هر پیغمبر صدیقي او هر صدیق پیغمبر نه، بلکې ابوبکر صدیق ته د صدیق لقب میلاو، هغه پیغمبر نه و، هغه هم په ټول عمر کې چې دروغ نه ویلی. نبی علیه السلام ورله لقب ورکړی صدیق. نو هر پیغمبر دا صدیقي او هر صدیق دا پیغمبر نه. عامو خلکو کې هم صدیقین شته دی. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته ووی چې ته د بوتانو عبادت مه کوه، دا بوتان نه اوري او نه ایني او نه ستا مدد کولی شي. نو که یو سړی اوري او ایني او د چا مدد کولی شي نو هغه هم د عبادت لایق نه دی. د عبادت لایق څوک دی؟ یو ذات چې واجب الوجود دی، الله رب العزت. چې واجب الوجود نی د هغه عبادت نشي کېدلی. اگر کو دې د چا مدد هم کولی شي او کو دې لیدلی هم شي او کو دې اورېدلی هم شي، خو دلته د مقصود د دغې بوتانو د دې هغه کمزوري ده چې د دې خو په طریقه اولا عبادت چې کوم دی ناجایزه دی، دا خو عقل هم نه مني. نو د دې وجې نه وي چې دې نه لیدل کولی شي، نه اورېدل کولی شي، نه ستا مدد کوي چې دې عبادت مه کوه. علم نه مراد وحي ده چې ما ته وحي راغلی ده. ما هغه لم یأتکا چې تا ته نه ده راغلی، ما ته چې کوم علم راغلی دی نو هغه تا ته نه دی راغلی. ما ته چې کوم علم راکړی شوی دی نو هغه وحي ده، هغه علم تا ته نه دی درکړی شوی. چې وحي ده نو وحي حق او سچ وي، حق او سچ وي. چې حق او سچ وي نو ورته وي چې ما ته وحي کېږي، ما ته کوم علم الله راکړی دی نو هغه تا سره نشته دی. ما ته چې کوم علم دی هغه وحي دی، هغه من جانب الله دی، د الله د طرف نه ما ته علم راکړی شوی دی. نو د الله په خبرو کې هغې کې چې کوم دی دروغ نه، هغه حق او سچ نو چې حق او سچ دی نو په تا دا خبره لازمه ده چې ته زما تابعداري وکړه. او چې ته کله زما تابعداري وکړې زه به ته نیغه لاره وښیم، توحید والا لار به ته وښیم او د دې بوتانو نه به دې منع کړم. نو دوی په حقیقت کې ډایرکټ د شیطان عبادت نه کو، بلکې ازر د ابراهیم علیه السلام پلار هغه په خپله باندې هم د شیطان عبادت غیب ګڼو. ډایرکټ د شیطان عبادت نه کو، خو دلته کې وي چې ته د شیطان په خوښه باندې عبادت کوې، ته شیطان وي چې د دې بوتانو عبادت وکړه.
نو دا په حقیقت کې د شیطان عبادت دی او شیطان د الله تعالی نافرمانه دی، زمونږ د بابا دشمن دی، د الله دشمن دی. نو لہذا تم په دشمنۍ سره اونیسه د شیطان عبادت مه کوه. دنیا کې به ته عذاب ورسیږي او که دنیا کې الله تعالی درته عذاب در نه کو، مهلت در کو، نو آخرت کې بیا د شیطان ملګری، ځکه چې دلته دې ملګرتیا کړې ده نو هلته کې به چې کوم دی ملګرتیا دغه کوي. دلته د شیطان خبرې مني نو هلته کې عذاب کې هم د هغه سره چې کوم دی یو ځای سوځي، هغه به جهنم ته ځي او ته به جهنم ته ځي. ابراهیم علیه السلام د څومره ښکلې خبرې وکړي، ای بابا جي یا ابتي، دا ډېر ښکلی لفظ دی په عربی کې، ښکلې خبرې ورسره وکړي. او ده ورته څه ووایي؟ ده ورته پکار ده چې ده ورته یا بنیه، ای بچوډیه. نو ده ورته څه ووایي؟ ده ورته دا ونه وایي، ده ورته یا ابراهیم. نو پلار ورته دا خبره وکړه، که چېرې ته زما د دې خبرو نه منع نه شوې، زما د بوتانو د بد ویلو نه، نو زه به تا سنګسار کړمه او زما نه لرې شه، بس زما نه جدا شه. ابراهیم علیه السلام بیا بابل ښار پرېښود او شام طرف ته بیا هجرت وکړو. هغه اوږده واقعه ده. بیا قال ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل سلام علیک، سلام دی وي په تا باندې. نو مفسرین وایي چې دلته کې دا سلام چې دی مسله دا ده چې سلام دا په کافر باندې نشته دی. نبی علیه السلام فرمایي چې ابتداءً په کافرانو باندې به تاسو سلام نه کوئ. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، تاسو به یهودیانو او نصارو باندې په سلام کې ابتدا نه کوئ. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل نه دا ثابتېږي چې نبی علیه السلام په مشرکانو باندې هم سلام کړی دی. مجمع کې چې کوم دی مسلمانانو مو، یهودو مو، نصارا، مشرکینو مو، نبی علیه السلام په هغې باندې سلام کړی دی. نو د دې وجې نه د فقهاو په دې کې اختلاف دی چې ابتداءً سلام جایز دی او که ناجایز دی. نو بعضې فقهاوي جایز دی او بعضې فقهاوي دا ناجایز دی. خو امام نخعي رحمه الله هغه پکې تطبیق کړی دی. هغه وایي چې که ستا چېرې یو کافر ته ضرورت و، دنیایي ضرورت دی ورته یا دینی ضرورت دی ورته، نو ته ابتداءً په هغه باندې سلام کولی شي. او که ضرورت دی ورته نو بغیر ضرورت وه ابتداءً په هغه باندې سلام نه کوي. ابتداءً په هغه باندې سلام نه کوي. یو سړی دفتر کې ناست دی، افسر دی، او ستا د ضرورت پیښ شو نو مجبوراً بیا به سلام کوي په هغه باندې. یا ستا د دیني ضرورت دی نو ابتداءً بیا سلام جایز دی. نو په دواړو حدیثو باندې امر راغی. د نبی علیه السلام عمل والا حدیث باندې هم عمل راغی او نبی علیه السلام چې منع کړل په هغې باندې هم عمل راغی. په دواړو باندې عمل راغی. نو دلته کې چې ابراهیم علیه السلام سلام کړی دی نو وایي چې یا خو دا سلام مقاطعه دی، د کټ کولو سلام دی، د جدایۍ سلام دی. نو قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. هر کله چې جاهلان تاسو سره مخاطب شي نو تاسو ته سلام کوئ. موږ پښتو کې هم وایو که ما ته 3 لیشتې سلام دی، څه مطلب و چې بس ما معاف کړه، نو دا هغه سلام دی. او بعضې مفسرین وایي چې دوه ډلې دي فقها، یو وایي جایز دی، بل وایي ناجایز دی. نو د ضرورت په دغه بنیاد باندې چې کوم دی سلام کړی دی. یا دا چې د ابراهیم علیه السلام په دین کې په کافر باندې سلام جایز و. الله تعالی په ما باندې مهربانه دی نو زه به تعالی د الله تعالی نه بهنه غواړم. دلته کې بله یو مسله ده، مسله دا ده چې الله تعالی فرمایي چې ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. تاسو د پیغمبر دپاره چې کوم دی مناسب نه دي، پیغمبر دپاره او مؤمنانو دپاره چې دی استغفار غواړي د مشرکینو دپاره، اگر کو هغې خپلوان وي، اگر کو هغې خپلوان وي، خو دی د مشرکینو دپاره چې کوم دی بخنه نشي غوښتلی. نو د هغې جواب الله تعالی کړی دی. الله تعالی فرمایي چې وما کان استغفار لابیه، د ابراهیم علیه السلام د استغفار چې د پلار دپاره و نو ده د پلار سره یو واده کړې وه چې زه به ستا دپاره استغفار غواړم. نو هغه واده یې پوره کړله. خو چې کله نه ورته پته ولګېده چې دې ایمان نه راوړي او د دې ایمان راوړو ته چې کوم دی نیت نشته دی نو د هغې نه پس بیا چې کوم دی پرېښي دی، بیا دپاره ولې استغفار نه دی کړی. قرآن مجید کې الله فرمایي چې وما کان استغفار لابیه الا عن موعدة، مگر دا چې هغه د یو وعدې په بنیاد باندې وعدها چې هغه واده کړی و دې سره، فلما تبین، پس هر کله چې واضحه شوه له ده دپاره انه عدو لله، چې دا د الله تعالی دشمن دی، نو تبرأ منه، نو بیا یې براءت کړی دی، بیا ورله بخښنه نه ده غوښتې.